أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیات نمبر 262 نمبر آیات ته سورة البقرہ دریم سپارہ. الذين هغا کسان ينفقون چې دوی خرج کوي اموالهم مالون خپل فی سبیل الله پلارا دی الله تبارک و تعالی کی ثم بیا لا یتبعون نور پسی کوي ما هغه صدقی پسی انفقو چې دوی خرج کړي دا منن احسان نور پسی کوي ولا اذن او نه تکلیف صدقه وکړه بیا نسانونه په خلکو باندې نه اړوي. مونږ خلکو صدقې خو ناشنا صدقې وي چې صدقه مو کی او بیا په ډک مجلس کې درته وایي چې څنګه دا کپړې خو خیری خیره دا چپل یا پیزار یا کیړې مې درکړې وي دا څنګه وي یا هغه پیسې مې چې درکړې کار دې پې برابر شو نو لکه خلکو له تکلیف ویلې په ور کوي خلکو باندې احسان ولې اړوي. ځینې خلک صدقه وکړي بیا احسان در باندې اړوي یاره هغه پلانکي ځای کې چې تا مشکل راغی ما درله مشکل دفع نه کړو. الله پاک فرمایي تاسو د خپلې صدقې په دې باندې مه باطلوئ. کوم خلک چې صدقې ورکوي د الله د رضا دپاره او د هغې پسې وروستو احسان نه وي او تکلیف نه وي نو لهم شته دی د دوی دپاره اجرهم اجر د دوی عند ربهم د خپل رب په نیز باندې ولا خوف او هیڅ یره به نه وي علیهم په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی خفه کیږي خفګان به په دوی نه وي یره به په دوی باندې نه وي. نو صدقې دوستانو چې کلم کوو د الله د رضا دپاره کوئ او مخکې تکلیف پسې مه ورکوو چاله. ورپسې مخکې آیات نمبر 263 قول معروف ښه وینا و مغفرة او بخنه خیرون دا ډیره بهتره ده من صدقتن د داسې صدقینا یتبعها چې ورپسې وي د هغې پسې اذن تکلیف والله الله تبارک وتعالی غنی بے پروا دی حلیم ډیر صبرناک دی. الله پاک فرمای صدقه دې ورکړه وروسته ورپسې تکلیفونه ورکوي نو د دې نه دا ښه وینا بهتره وکنه. څوک درته وایي چې صدقه راکړه ورته چې وبخه یا معاف کا یا نشته را سره دا الفاظ ډیر بهتر دي دا تاسو استعمالوئ. صدق الله العظیم.